کتونکو دغه پروګرام کې د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې څو خبرې د مور پلار په ادب باندې کومه چې د مور پلار یو ډېره لویه مرتبه ده، خو نن موږ څه یو نو د پلار په تربیت باندې یو، خو کامیاب یو نو د پلار په هغه خوارۍ باندې یو او دغه شانتې د مور په دعاګانو باندې یو. هغه مور چې بچي 9 میاشتې په خېټه کې وساتي او بیا هغه ماشوم چې کله پیدا شي نو په مور باندې کومه سخته تیریږي، کمې سختې ورسره تیروي، شپه ورځې په ځان باندې یوه کړې وي او بیا بچي لږې شي او خپله مور چې کومه ده هغه وخي، نو دا یو ډېر زیات انتخایي ظلم او زیاتې دي او ځان له آخرت چې کوم دی نو کې ځای کول دي او د جنت نه ځان محرومه کول دي. په دغه پروګرام کې دا یوه مور چې زموږ د 400 د سیمې سره تعلق ساتي او دغه مور په دغه معصومیت سره خبره کوي، بیا هم د زوی هغه دومره بد نه وي، خو دا خبره ضرور کوي چې دغه زوی ما څونه په خوارۍ باندې لوی که او بیا ما وخي او ما ټکوي او ما د کور نه راشړي او په خپلو خبرو کې دا خبرې خو هم کوي چې زه نورو خلکو دپاره خو هم دا خبرې کومه چې آیا والدین دې دپاره چې بچي پیدا کړي او بیا یې وخي. نو تاسو دا خبرې لږې وورئ. زه خو بس وویلی شوم هغه وال خو زما ذهله نه راځي، خو چې بل بنده داسې ونه کړي دا خو دار چا مور پلار دي، ولې دا هلکان نو بیا زړېږي نه. ما ورسره دونه خوارۍ کړې چې راره د مې ووایي چې ما یو بل خدمت کړی دی د دې دپاره او دوی نن په ما راولګېدل. نو زه ووالم سره د ښځو که نه ولې خیر دی ځه ته هلکې ځه ته راشه ته قادو په خیر دی ته مې زوی نو ښځو ته رساجت و چې ښځو م وال کوله. ګرانو کتونکو تاسو ته د دې مور دا خبرې واورېدې، دې نه به تاسو ته واضحه شوي وي چې د مور د الفاظو کې په کوزه کې سمندر بند کړی دی، خو ډېرې مهمې خبرې کړي دي. نو چې کوم بچي دې وخت کې د خپلو والدینو سره دا سلوک کوي نو دا ظلم کوي او چې وي څه کوي هغه به بې سبا چې تا نه کم پیدا شي نو هغه به هم تا دغه شانتې وخي ټکوي، ظلمونه به د باندې کوي. مور نه پیدا کیږي، پلار نه پیدا کیږي، رور نه پیدا کیږي، خور نه پیدا کیږي. د ښځې خپل حقوق دي، په کار دي چې موږ د هغې خیال وساتو، خو د ښځو لپاره خو موږ د مور پلار بېعزتۍ کوو نو دا زیاتې کوو. او یا داسې یو سړی په نشه کې وي، په هغې نه خو خیر ګیله نشته، هغې نه خو بیا یاره په کار ده چې یا آیس نشه کوي یا بله نشه کوي، نو هغې نه تښتېدل په کار دي، یا علاج یې کول په کار دی او یا ته چې کوم د ځان بېغمه کول په کار دي. خو دا مور چې کومه خبره کوي نو دا زوی ښه ټیک ټاک دی او په مور باندې دا ظلم کوي، دا ډېره بده خبره ده. نو دا خبرې هم درسره شریکولې زموږ په معاشره کې، زموږ په چم ګاونډ کې ډېر اولاد د ډېرو میندو پلارانو سره دا سلوک کوي او د دې سلوک نه اجتناب کول په کار دي او د مور پلار اوپ هم ورته نه کوي. نو چې ته وخې ټکې او بیا د کور نه شړې نو دا ته ډېر ظلم کوې. دا څو خبرې مې درسره شریکولې. مننه.